نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. صدق الله العظيم. عزتمندو منگا سیرت شروع کړو او موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام ماشوموالی ژوند بیان کو. بیا چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر 15 کاله ته رسی نو ام المؤمنین حضرت خدیجة الکبری هغه ورته د نکاح پیغام لیږي. ام المؤمنین خدیجة الکبری آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دا سر ډېر ښه صفات لیدلی وو چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام صادق دی، امین دی. همدغه شانتې تجارت یې ورسره هم کړی و. دا ټول صفات خدیجة الکبری ته معلوم وو. هغه ورته د نکاح پیغام ولېږو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام هغه پیغام قبول کو، نکاح وشوه. او دغه شان چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره اولاد شوی دی د حضرت خدیجة الکبری نه شوی دی. صرف باقی ابراهیم چې هغه د بلې بیبي نه چې کوم نه پیدا شو. بهرحال بیا چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر 40 سال ته رسی نو الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت ورکړي. د نبوت نه مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام با خوبونه لیدل. بهرحال دغه خوبونه مخکینی انبیا کرامو هم لیدلی دي. لکه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام 3 شپې مسلسل خوب ویني چې پاسه زما خلیله خپل زوی چې کوم دی ذبح کا. په 4مه ورځ باندې چې کوم دی ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام سره مشوره کوي. په 3مه ورځ دا همدغه شانتې خوب وینم چې الله ماته وایي چې خپل زوی چې کوم دی ذبح کا. اسماعیل علیه السلام ورته وایي چې دا د الله حکم دی او ورته تیار شو. بهرحال نور انبیا کرامو هم خوبونه لیدلی دي. بیا نبی علیه السلام تنهایی چې کوم دی اختیار کړه. نبی علیه السلام غار حرا ته لاړی. په دې کې چې کوم دی یو سوال پیدا کېږي چې نبی علیه السلام غار حرا ته ولې لاړی؟ آیا مکه کې چې کوم دی نو ځای نه نو؟ په دې کې څو خبرې دي. اول نمبر خبره دا ده چې حضرت عبدالمطلب صاحب به غار حرا ته تلو او هلته به چې کوم دی عبادت کو. دویمه خبره پکې دا ده چې غار حرا دا مکې ته نږدې ده او حضرت خدیجة الکبری هغه ورته د کور نه چې کوم دی خوراک تیار کو. همدغه شانتې اوبه هغې ځان سره کړه او غار حرا ته به چې کوم دی خېجول. یقینا غار حرا د ځمکې نه چې کوم دی ډېر اوچت دی، ډېر په فاصله کې دی. د دې خبرې نه اندازه لګي چې حضرت خدیجة الکبری د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره څومره مینه وه، محبت او عشق و چې په کوم انداز کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت کوي. بهرحال څو ورځې تېرې شوې، په دې کې حضرت جبریل علیه السلام راغی، ورسره میکائیل علیه السلام دی، نور فرشتې هم ورسره دي. بیا د نبی علیه السلام شق صدر کوي. نبی علیه السلام په ځمکه سملو او سینه چې کوم دی ولا وشله ولا زړی ورته راویستو او زړی ورته ووینځو. د نبی علیه السلام شق صدر دا 4 پیرې شوی دی. په اول نمبر کې چې کوم دی د بیبي حلیمه رضی الله تعالی دغه چې کوم دی په کور کې شو. او دویم نمبر چې کوم دی کله نبی علیه السلام د 10 کالو شو، په هغه وخت کې د نبی علیه السلام شق صدر شوی دی. او په 3 نمبر چې کوم دی د نبوت په ټیم کې شوی دی. بهرحال نبی علیه السلام شق صدر وشو او څنګه چې سینا و هغه شان چې کوم دی واپس سنبال شو. دا چې کوم دی د نبی علیه السلام معجزه وه. بعضې خبره د نبی علیه السلام سره خاص دي، هغې ته معجزه ویلی کېږي چې د سینې وشلولی شوه
او بهرحال چې کوم دی او مکه شانتي واپس سیټ شوه او د پاسه نه معلومې کېده چې یاره دا شلېدلې ده. بهرحال دا د نبي علیه الصلاة والسلام معجزه وه. بیا حضرت جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته فرمایي چې ووایه اقرأ. نبی علیه السلام ته وفرمایل ما انا بقارئ، زه خو قارئ نه یم، زه نشم لوستلی. حضرت جبریل علیه السلام ته بیا ووایي چې ووایه اقرأ، هغه ته بیا وایي چې ما انا بقارئ. په درېیم ځل نبی علیه السلام خپل ځان ته رانږدې کو او دغه شان چې کوم دی زور یې ورکو. نبی علیه السلام بیا دغه الفاظ وایستل د خپلې مبارکې خولې نه. بهرحال په دغه وخت کې چې کوم دی یو څو آیتونه نازلېږي د سورة العلق. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. د دې نه پس نبی علیه السلام باندې هیبت راغلی و، یره راغلی وه، ځکه چې دوی راله نبی علیه السلام ډېر ویرېدو. په زړه کې چې کوم دی یره راله. کور ته راغی، حضرت خدیجة الکبرا ته وایي په ما باندې چې کوم دی څادر را واچوه، بړستن را باندې واچوه. نبی علیه السلام آرام وکړو. چې کله پاڅېدو خدیجة الکبرا ورته وایي چې ته چې کوم دی راغلی په تا باندې ډېره زیاته یره وه، آیا وجه څه ده؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل، بیا ټوله واقعه چې کوم دی ورته وفرمایله. حضرت خدیجة الکبرا نبی علیه السلام ته تسلي ورکوي چې ته چې کوم دی صادق یې، ته امین یې، د خلکو خیرخواه یې، تا چې کوم دی ټول عمر د خلکو خدمت کړی دی، همدغه شان چاته یې نقصان نه دی رسولی. الله تعالی به تا چرې هم نه ضایع کوي. عزتمندو، دا چې کوم دی حضرت خدیجة الکبرا هغه ته تسلي ورکوي. انشاءالله نور بیان و بیا نور جمعو کې کوو انشاءالله. الله تعالی دې موږ ته چې کوم دی د نبی علیه السلام محبت او عقیدت نصیب کړي او الله تعالی دې موږ ته نبی علیه السلام په سنتو باندې اتباع نصیب کړي.